بسم الله الرحمن الرحيم او النكرة الموصوفة بهما دغل تر رسیدلی وکنه دا کلکې باندې کې आवाज نه راځي وښه راګه دا ومه قاعده شروع او موږ ویلو دا ومه قاعده خلاصه دا چې کله کله خبر کې فار اورل کیږي فار اورل به خبر باندې جایزي دا اعلی چې کله مبتدا متضمن ایمانی د شرط لره دا قاعده شو بهم پس ویلیو مبتدا متضمن ایمانی د شرط لره د دې مطلب څه دی نو مطلب دا و چې جزء اول یعنی مبتدا سبب وي د پاره د جزء ثانی یعنی د خبر او یا جزء اول مبتدا دا سبب وي د پاره د وجود خبر نه بلکې د پاره د دې چې دا خبر حکم شي مبتدا باندې دا خبر حکم ولګي به خبر معنی فار اولل ولی جایز ده نو ویلو ځکه مبتدا کې د شرط معنی خبر په منزله د جزاوی نو جزا کې فار اولل کیږي نو درې څلورم نمبر ویلو د دې لپاره اچھا جی فیصح الدخول الفاکم خبره کړي و درې صورت دي یو فار اولل جایز دي یو واجب دي او یا بالکل جایز نه دي نو چې کله مبتدا متضمن ایمانی د شرط لره التا قصد هم د شرط شوی فار اولل واجبي او کچری متضمن ایمانی د شرط لره قصد د عدم شرط شوی بشرط لا شيء نو فار اولل جایز نه دي او که مطلقاً شرط وی لا بشرط شیئن نبی دواړه جایز دي کوم چې زمون کتاب والا مسله ده دا شوی وکنه پنځم نمبر کې د دې محلونه خودلی او اته محلونه اول نمبر مبتدا اسم موصول وی سله فعل وی ناغه کتاب کې مونږ ویلو ښه اما الاسم الموصول بفعل یو دویم مبتدا اسم موصول وی سله ظرف وی او ظرفین د ویلو مثالونه راځي دریم مبتدا اسم وی صفت موصول وی او سله فعل وی څلورم مبتدا اسم وی صفت موصول وی او سله ظرف وی دغه د پوری شوی وکنه پنځم او النکره تردل تر رسیدلی کنه او النکره الموصوفه بهما پنځم او شپږم نکره وی صفت فعل راغلی خبر کې به فار اولل جایزي شپږم نکره وی صفت ضرب راغلی خبر کې فار اولل جایز دي شپږ شو کنه وم مبتدا چې دا مضاف وی نکره ته د سینه کړي ته د غي صفت فعل وی اتم مبتدا مضاف وی نکره ته دا سینه کړي ته چې د غي صفت ظرف وی اته پورا شو کنه مثالونه وایو ګورې وتا او النکره الموصوفه كم دي عبارت باز ذلك كم دي هو ذلك المبتدا قوري وذلك المبتدا ودغه مبتدا كما مبتدا المتضمن معنى الشرط ولا يدوم كما مخكتي رشولا اما الاسم الموصول بفعل دغه با اسم وی چې موصول بوي بفعل معنی سله بفعل وی او ظرف یا بسله ظرف وی شروع کی اما روي سلو کا اساس ذهن کی اما دا ولی اصل کې اعتراض په صاحب د کافیه باندې راتللو قاعده دا چې کله عطف په اما سره نو به معطوف علیه نه مخ کی اما راوړل دا لازم وي او کله چې عطف او سره دلته او سره دی او نکرته نبی معطوف علیه نه مخ کی اما راوړل او لای دلته په او سره دی بکار د چې ما راوړل وی او لا کاری کړي وی د خونه دراوړي نو علامه جامی روی صلی او اشاره کوي د خبرې ته به راوړل ضروری دي نیت کې مراد کول کافی دی بس دلته نیت کې شته کنه اما الموصول یا خو باغ اسم وی چې موصول به وی سله به فعل وی او یا باغ اسم موصول وی
چې صله به ظرف وي الذي جعلت صلته جملة پورا بیانی کوي یعنی هغه اسم بوي مبتدا چې هغه اسم موصول بوي چې ګرځول شي بوي صله د دې جمله فعلیه او ظرفیه یا بد دې صله ګرځول شي جمله ظرفیه به جمله ظرفیه کې کوم ظرفیه مراد ده چې مؤول وي په جمله باندې یعنی متعلق وي فعل پورې څنګه چې د بصرینو مذهب یادم شي کنه مؤولة بجملة فعلية چې مؤول وي بجمله فعلیه سره او دلته وي ها هنا بالاتفاق توجه نو ګرځول شي به صله د دې جمله کوم جمله فعلیه بوي دویمه ظرفیه بوي هغه ظرفیه بداسي چې مؤوله بوي په جمله باندې کوم جمله فعلیه باندې او دلته به اتفاق دی دا اصل کې اعتراض نه جواب دی اعتراض ده چې تا ویلو مبتدا با موصول وي صله به جمله وي نو کچره مبتدا صله ظرف وي او د کوفین مذهب موافق متعلق شي اسم فاعل پورې نو به خو صله جمله نشوله شبه جمله ده پوهیږئ کنه نه جواب کوي به دلته ټول اتفاق دی چې دا ضرب متعلق وي چا پورې فعل پورې جمله پورې اوس مسله دار تاسو لږ متوجه شئ وجه بیانې چې کله مبتدا متضمن وي شرط لره نو د دې په محلونو کې اول ویلو چې موصول بوي صله به فعل وي یا بظرف وي بې صله به فعل وي یا ظرف وي دا قید ولې لګي وای ځکه چونکه مبتدا متضمن شرط لره ده او شرط کې خو شرط فعل شرط چې هغه فعل وي نو د شرط د مشابهت د وجنه چې د شرط مشابهت پکې قوي شي دا غي د وجنه منګ ویل د صله به فعل وي او یا به ظرف وي چې ماول په فعل معنی پوه نه شولې بي دغه وجه بیانې دا فعل یا د ضرب چې ماول په جمله وي دم ځکه ویلو چې د شرط سره مشابهت زیات شي وګورئ وانما اشترط ان تكون صلته فعلا او یقینا شرط شول دا خبره چې صله فعل وي او یا بظرف فی مؤول بالفعل ففعل باندې ولل يتاكد مشابهته الشرط دې لپاره چې دې مشابهت مضبوط شي د شرط سره څنګه شرط نه مگر فعل وي او دام فعل شو مشابهت رااله لان الشرط لا يكون الا فعلا شرط دی مگر فعل وي وفي حكم الاسم الموصول وفي حكم الاسم الموصول المذكور الاسم الموصوف به لکبر وګورئ ای به اعتراض نه جواب دی به تا ویلو چې مبتدا به اسم موصول صيغوي صله به فعل وي یا بظرف فی خبر کې به فار اورل جایز وي زبر دروخه مبتدا به موصول صيغه نه او به خبر کې فار اورل جایز وي لکه مثال ان الموت الذي تفرون منه فانه دلته وګورئ مبتدا خو الموت اسم موصول نه دی بم فانه ملاقيكم كفاش تکنشتا یا بل مثال وایا الرجل الذي ياتيني فله درهم الرجل الذي في الدار فله درهم دې ډول مثالونه کې وګوره مبتدا چې موصول نه دی بهم خبر کې فار اورل جایز دی نو علامه جواب کوي بھائی که مبتدا اسم موصول وسله فعل یا ظرف او یا هغه څوک مبتدا و چې دې په معنا وو دې په معنا به څوک چې اسم او صفت اسم موصول بفعل راغلی او اسم صفت اسم موصول بظرف راغلی او پوه شولې هغه دې په معنی دي نو چې اسم وي او صفت موصول وي بفعل دغه مثال قل ان الموت الذي تفرون او ایدای مثال الرجل الذي ياتيني فله درهم چې اسم وي او صفت موصول بظرف وي الرجل الذي في الدار فله درهم پوه شولې نو وي وفي حكم الاسم الموصول المذكور او په حکم دا غي اسم کې چې کوم موصول دی او مذکور دی امخ کې چې تیر شو په حکم د اسم موصول مذکور کې الاسم الموصوف به
هغه اسم دی چې کوم موصوف دی په دغه مذکور یعنی بفعلین باندې او یا په ظرفین باندې. تاسو پوهیږئ نه بلکې داسې وایه لکه وفي حکم الاسم الموصول په حکم د اسم موصول کې المذکور کوم چې ذکر شو څوک دی الاسم اسم دی کوم اسم الموصوف به کوم چې موصوف دی په دغه اسم موصول باندې به ضمیر چاته راځي دی اسم موصول دا خجی څلور تیر شو. او النکرة الموصوفة بهما دو په دې کې رال نکره وي او صفت فعل راغلی وي نکره وي او صفت ضرب راغلی بهما کې وای ای باحدهما دا اعتراض نه جواب دی. اعتراض زاره بھئی یو نکره چې را د دې دو صفته فعل او ضرب دواړه راتل دا خونه کیږي یو بھئی د څنګه وای چې نکره بھئی موصوف به بهما په دواړو نه جواب کوي بھئی مضاف پکې پټ دی باحدهما یا دوما په دغه دو کې یو به صفت راغلی ای باحدهما وفي حكمها الاسم المضاف اليها برګوري به اعتراض نه جواب دی. تاویل چې نکره به وي صفت به فعل وي یا به ظرف وي خبر به راځي خبر کې به فا راځي. توجه زبر دروخه نکره به وي صفت به فعل نه یا ظرف بني خبر کې به فا به راغلي بلکې نکره به وي اسم به وي نکره ته به مضاف او به دغه د مضاف الیه به صفت فعل یا ظرف وي. مخکې غوسویل چې دا کومه مبتدا ده دغه نکره د دې به صفت فعل وي یا به ظرف وي. او وسوي چې دغه نکره به مضاف وي بلې نکره ته نو څوک چې مضاف الیه ده دا غي به صفت فعل وي یا به ظرف وي به هم فارازي نو دې دا خو تاونه ویلو دلته کوم فارازي کنه نو جواب کوي وای کله چې اسم نکره ته مضاف وي او به دغه نکره صفت فعل یا ظرف راغلی دغه حکم د نکره کې چې ډایرکټ صفت فعل یا ظرف راغلی ورته وفي حکم او په حکم د نکره کې الاسم الموصوف مضاف او غیر اسم د چې کوم مضاف الیه نکره ته. اوس راته یو مثال بیانې ګوره یو تا چې اسم موصول وی سله فعل وی مثال الذي مثل الذي ياتيني وهذا مثال دا مثال للاسم الموصول بفعل هغه اسم چې کوم موصول وي او سله فعل وي دا غي مثال له مثال د ممثل له سره برابر علامه جامع او یا بل مثال او الذي في الدار الذي في الدار فله درهم هذا مثال دا مثال للاسم الموصول دا غي اسم چې دا هغه موصول یو سله بظرف ظرف في پويږي په مثال فله درهم فارال کرانه لا. واما مثال الاسم الموصوف بالاسم الموصول هر چی مثال له دا اسم چې کوم موصوف د صفت اسم موصول راغلی دی هغه اسم موصول چې دا غیب سلا فعل یا ضرب دی. ګوري مثال دا اسم چې کوم موصوف دی بالاسم الموصول باسم موصول باندې کوم اسم موصول المذکور چې کوم ذکر شلو یعنی چې سله فعل یا ظرف وي. نفقوله تعالی قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ان الموت الذي تفرون منه دلته الموت دا مبتدا دا حقیقت کی او موصوف دی الذي صفت دی اسم موصول له سله فعل د تفرون منه نو خبر فانه ملاقيكم کفار غلی دا او چې خبر ظرف راغي مثال الرجل الذي في الدار فله درهم الرجل موصوف الذي اسم موصول له في الدار ټول لرواله سله دا بصفت شي مبتدا بشي فله درهم به خبر شي. خجی شپږ تیر شو څلور مثالونه ومثل كل رجل ياتيني دا چې کله نکره وي او صفت فعل راغلی وي هذا مثال للاسم الموصوف بفعل دا مثال له دا هغه اسم چې هغه صفت فعل راغلی وي او كل رجل في الدار او في الدار ویل علامه جميع سره كل رجل نبی صلی الله چې به باغی عتب دیکھا د مثل نلان دي نو دسی بشي او كل رجل في الدار
هذا مثال دا مثال له للاسم الموصوف بظرف دا اسم چې دا غي صفت ضرب راغلی تاسو په پیږئ دا کیسه خبرونه شوي بلکې دوه ورځې کړي دي فلو درهم وس دو پاتې شپږ شو شکل اسم مضاف فی نکری تا او د نکری صفت فعل یا ضرب راغلی او اما مثال الاسم المضاف هر چې مثال د اسم دی هغه اسم چې کوم مضاف فی نکری تا هغه نکره چې کوم موصوف وي بیا احدهما باندې په فعل یا په ضرب باندې فقولك لغرستا قول كل غلام رجل ور كل غلام مبتدا ده مضاف دی غلام رجل نکری تا او به دغه مضاف الیه رجل چره دا موصوف دی صفت فعل یاتینی ای صفت ضرب دی او فی الدار فله درهم ات مثال بوله شو کنه مخک راځي ولیت ولعل من الحروف المشبهه بالفعل مانعان بالاتفاق لکبر وګورئ ونیسه علامه ابن حاجب رحمه الله صاحب د کافی وی په حروف مشبہ بالفعل کې دو حروف دي دا خبر نه وی دا مخکې نه د کړي یو لیت دا او بل لعل دا دواړه چې دي دا دواړه دا چې کله په یو اسم داخل شي مبتدا باندې وغیرہ دی اسم جوړ شي به چې دیو کوم خبر دغه باندې فار اورل بالکل جایز نه دي دا فار اورل را مانع دي څوک مې یاد کړه لیت دا او لعل دا داخل شو په یو اسم یعنی مبتدا باندې هغه مبتدا اسم د دیو جوړ شو اوس د دیو چې کوم خبر دی خبر پاغه باندې فار اورل من دي پوه شولې به وجه څه مولیسم یو وجه دا چې دا فامنګ په خبر راوړو د دې د وجه نه چې مبتدا متضمن ایمانی د شرط لره دا څه ده کنه او لیت او لعل دا خو د جملې نه انشاء جوړي انشاء او شرط خود اخبارو نه دي نه دي کې د شرط معنی مکمل ختميږي چې د شرط معنی ختم شوه نو به خبر کې فا څنګه راوړي فا خو د شرط په وجه راوړل شو نه پوهیږي ګوري ولیت ولعل من الحروف المشبهه بالفعل علک کم لیت ولعل یادې یار د حروف مشبهه بالفعل قصه کوم یادې ساتي دا مې ترانه جواب کوي وای جی علمت وغیرہ چې دي کنه اچ مبتدا باندې داخل شي هغه دخول لفعل رمانی وي هغه دی ول یاد نکو یا کان رواله کان داغه جواب کوي بای منګه حروف مشبهه بالفعل کی قصه کو تو خفاله قصه وتلاړي نرسبه ګوري یا علمتو تلاړي نو وی من الحروف المشبهه بالفعل دا دواړه چې اذا دخل على المبتدا دا مې تر نه جواب دی به ته مبتدا په بیان کې رواني او لیت او لعل تلاړي دا حروف مشبهه بالفعل بیان دی تا خو باس پرې خودلو نه جواب کوي به لیت او لعل غیادو مکم چې په مبتدا باندې داخلي نو مبتدا سره تعلق شوخه نه د یو شی د متعلق نه باس کول دا باس نه وتل نه کم دې دورسه اذا دخل کله چې دا دواړه داخل شي على المبتدا الذي باغ مبتدا باندې يصح دخول الفاء على خبره چې صحیح دخول الفاء په خبر باندې نو مانعان ان دخوله عليه دا دواړه معنی جوړیږي د دخول الفاء نه په خبر معنی فانه نه داخليږي وجه ما تاسو ته ویلو چې د شرط معنی به ختمي ذکر ان صحه دخوله ذکر صحت دخول الفاء عليه بخبر باندې دا وليو انما كانت لمشابهه المبتدا او الخبر للشرط والجزاء او لك ولك دا دې په وجه چې مشابهت د مبتدا والخبر او د خبر او د شرط او د جزاء سره او لیت او لعل چې دا تزيلان تلك المشابهه دا خدغه مشابهت زایل کوي څنګه لانهما دا دوال چې تخرجان الكلام كلام باسي من الخبريه الى الانشائيه دا خبريتنا انشائيتنا شرط معنا به ختم شو او شرط والجزاء من قبيل الاخبار دا خو د قبيله د اخبار نه اخبار جمع رکھا وذلك المنع انما هو بالاتفاق دا كما منع شر د لیت ولعل چې خبر باندې فعل رمانع وي دا اتفاقی مسله ده بالاتفاق من النحات کی اشاره کوي چې الف لام الاتفاق کی
عهدی دی مراد تینا د نحاتو اتفاق دی او کنه دا د لنډي سړک د دکاندارانو اتفاق نه دی ګورې او زمونږ د مدرسې د هلکانو سرې سرې ټوپۍ چې کټ کټ په سر کړي دا هم پوره صوفي دي که نه ګورې ته لږ شان کوم ځای ته ورسېدو فلا يقال داسې نشي ویلی لیت یا او لعل الذي یأتیني او فی الدار فله درهم لیت الذي یأتیني فله درهم لعل الذي یأتیني فله درهم لیت الذي فی الدار فله درهم لعل الذي فی الدار فله درهم داسې نشي ویلی فإن قیل باب کان ګوره اعتراض دی که نه وباب علمت ايضا مانعان بالاتفاق دا خبر مې کړې وه که نه نو غلطه وختي جواب کړی دی نو که څوک وایي چې باب د کان او باب د علمتو دا دواړه هم مانع دي بالاتفاق دا به هم ذکر کړی وی که نه فما وجه تخصیص لیت ولعل څه وجه ده چې بالاتفاق مانع او کې صرف لیت او لعل ذکر کړلو پوه شولې پې قیله چا به جواب کې ورته ویلي کوم چې موږ وختي کړی وو بهی موږ بیان د چا کوو حروف مشبه بالفعل کوو نقیل جواب کې ورته ویل شوي دي تخصیصهما تخصیص د لیت او لعل ببیان الاتفاق د اتفاق په بیان باندې هغه باره کې اتفاق ویلو که نه انما هو من بین الحروف المشبهات دا د حروف مشبه بالفعل قصه کوو منګه لا مطلقا مطلق دخول فعل رمانعین نه ذکر کوو چې در باندې اعتراض وکړي پوه شولې پې و سوال دار صحیح ده دغه ذکر کولو دغه دې ذکر کړه نور ولې نه ذکر کې نور هم دې ذکر کړی وی حروف مشبه بالفعل کې د دې دواړو امتیازي حیثیتو په دې مسله کې ځکه دا ذکر کړه نو وی وجه ذلك التخصیص وجه دغه تخصیص چې لیت او لعل خاص کر رواخستل هغه اهتمامي بیانولو ببیان الاختلاف الواقع فيها چې بیان کی هغه اختلاف چې کوم واقع دی حروف مشبه بالفعل کې لکه رست ان او ان مسله را روانه ده ولکن هغه کې اختلاف دی کنه نو پاغي کې اختلاف دی خو پاتې شو لیت او لعل دې کې اختلاف نشته مطلب باندې پوه شوي کنه ګوره یو اعتراض داو چې باب د کان او علم توري ولی نه ذکر کولو جواب څه حروف مشبه بالفعل بیان کوم سوال دا خاص ولی ذکر کې څه وجه ساتي درمانه خپي خیره بسر چې دا ذکر کین به رستو د حروف مشبه بالفعل په دي نور قسم حروف کې اختلاف را روانو باغو کې اختلاف په دې دواړو کې اختلاف نو دي کې اتفاق وځي دا دواړه ذکر کړو وس پوه شولې وک شو تا والحق بعضهم ان بهما الاكبر وګورئ ولې سب امام سبوي چې دا هغه وای انم دلیت او لعل بشاندا چې کله په اسم باندې داخله شول ان زیدا الذي ان الذي وایدسو ان الذي یأتینی فله درهم فابا پکې نه راوړې معنی ده پوه نه شولې پې کله چې ان مکسوره یادوږه دا په اسم موصول باندې دا اسم موصول چې سله فعل یا ظرف راشي دم فعل معنی ده څنګه چې لیت او لعل معنی او پوه شوي پې نو دا قیل سره ذکر کړه او علامه جمیر عبارت روي سلو چې سبویت مراد ده خبره صحیح ده که غلطه ده لیت او لعل بشان ان ده نبی ورپسې جواب کوي وای نه دا خبره غلطه ده ان بشان د لیت او لعل نه ده چې په خبر کې دی فا منی پوه شولې او دو دلیل ذکر کوي ها یو دلیل ده چې ان د شرط ولا معنی نه ختمه یو غلیت او لعل ختمه ولا ځکه خبر کې فا نه راتلو ان سره د شرط ولا معنی نه ځای لکېږي د شرط مال او شرط ولا معنی غو دوړو ځای لکوله دغه په وجه فار اورل ټیک نو دای نه ځای لکې نو فار اورو زم قران کې ته مثال درخېمه شفا به راغلی دا نور څه ګورې تا والحق بعضهم او ملحق کړي بعضو بیان د بعضو کوي علامه جامی قیل هو سبوی دی وای څوک ملحق کړي ان کم ان انک ان دی وای مکسوره یادوم ان بهما مرجع څوک د ای بلیت ولا الله د مرجع بیان وکړو الکه پڅ کې د لیت او الله سره ملحق کړي په کومه مسله کې او داس بکې منځ بکې نه به دغه حکمونه نه یادو پدې کې فلمن یان دخول الفا چې دا من را ولید دخول الفا نه په خبر باندې
نو دا خبره صحیح ده کنه؟ اوس د دې جواب راکوي نه خبره غلطه ده. والاصح اصح دار چې ان مکسوره چې ده لا تمنع دا مانع نه ده عنه دخول الفا في الخبرنا. وجه دو وجه یو ده لانها ان مکسوره چې ده لا تخرج الكلام کلام نو باسي عن الخبريه الى الانشائيه د خبريت نه انشائیت ته. یو وجه ده. دویمه وجه تایید یو ورا یؤیده قوله تعالی هم د دې خبرې تایید کوم چې موږ وکړه چې خبريت نه نو باسي د الله تعالی قول یعنی فابک راتلی شي. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار دې د پوری ټول ان د پاره اسم شو مبتدا ده. فلن يقبل توبتهم ورفارغ لکنه ده. نو که ان مانع و دخول فعل به قرآن کې راتله نه راتله. فإن قيل برو ګره اعتراض توجه جی الکا تا دسی ویل چې لیت ولعل سره چا ان ملحق کړي د چې دا به خبر کې فعل را مانع وي. نو صرف مسله د ان نه ده بلکې دا د ان او بل څوک دی لکن دا غو دواړو ده. هغه دواړو په باره کې هم بعضي خلک وایي چې ان کله په اسم موصول داخله شولا یا لکن په اسم موصول داخله شولا خبر کې به فار اورل منی. نو بعض خلکو خود دې دوړم بیان کړي دي او صاحب د کافی صرف د ان بیان وکړو او دا دواړه پر خود الله هم ذکر کړي. سوال باندې پوه شئ؟ جواب بای خلک دار چا کسی نه کوي چې اوس دار چا کسی به ترانی سی کم کسی وکي بای څوک چې غټ سړی دغه کسی خلک دغه راي ذکر کوي سی بوي خو سی بوي دی نه خبره که غلطه ده او که صحیح ده ذکر کوي. اوس هر کو توبه تو ولا کسی خو څوک نه کوي کنه په خبره باندې پوه شولې. نو ګویا چې دغه څوک چې د ان او د لکن خبره کوي چې د انفال رمانی دی ولې اعتبار نشته ذکر کویم نه. ګوره فإن قيل که اعتراض کی ویل شي قد الحق بعضهم بعض خلق ملحق کړي دي ان المفتوح يدهما ولكن يدهما د چا سره د لیت ولا الله سره. فما وجه تخصيص ان المكسوره نڅ وجه تخصيص ان مکسوره ده بالالحاق چې دا ملحق او دا دواړه د پرې خودل. نو قیل به جواب کې وته ویل کیږي چې بعضهم الذي بعض هغه خلق الحق ان چې ان ملحق کړي او د لیت ولا الله سره بهما هغه څوک وسه بوي وبي زکم ذکر کو. نو فاعتد علامه کافی ابن حاجب چې هغه اعتبار ورکړو وته بقول دغه قول ته دغه قول اعتبار ورکړو وذکرو کتاب کې ذکر کو. ولم يعتد بقول من سواه او د سره اعتبار ورنکړو قول لا غچاله چې سبوینه سوا دي چې هغه د ان او د لکن خبرې کوي. نو فلم يذكره د سره ذکر نکړه. پوه شوي به خجدارته وایا چې د سبوی کوم خبره ده یا دغه نورو د ان او د لکن متعلق کوم خبره ده چې فعل رمانی وي خبره صحیح ده وای جن ده صحیح ځکه یو قرآن ورسره مرګرته نه کوي او دیم فصحا بلغا شاعران چې هغه د دې سمرګرته نه کوي فابک راوړي خجی د ان قرآن چې مرګرته نه کوي او ان نبی او قرآن کې فارغلی یغي مثال وای خو تیر شو کنه شو او د ان ولا رته مثال بیانې د قرآن نه اذ لکن رته شعر بیانې ګورې وتا. مع ان كلا القولين سره د دینه چې دواړه قولونه کم چې د سبویو د ان متعلق او د ان او د لکن متعلق د نور خلقو لا يساعدهم القرآن مرګرته دغه دواړو سره قرآن نه کوي. هم دغه شان وکلام الفصحاء د فصحاء او کلام هم سره مرګرته نه کوي. نو فما هغه شی هغه آیات چې دلالت کوي علی عدم منع ان المکسوره په خبره چې من نه راولي ان مکسوره ان دخول الفان په خبر باندې. نو ما سبق اغه تیر شو کنه شو وما او اغه دلیل يدل چې دلالت کوي علی عدم منع ان المفتوحه په خبره چې من نه کوي ان مفتوحه ولكن من نه کوي دخول الفائده دخول الفان په خبر کې. نو اور قوله تعالی واعلموا انما غنمتم ان ما غره ما مبتدا ده ان بداخل شوی ان
مبتدا او موصول دی مخه الذي دی انما غنمتم سله فعل راغله دی من شيء فان لله پوی بن شوی ان دا ما موصوله معنی داخل شوی سله فعل لا او فان لله فراغله دا او قول الشعر وورد لكن بباركين فوالله ما فارقتكم قاليا لكم ولكن ما يقضى فسوف يكون ترجمه ووري قسم بالله باندې ما فارقتكم ما تاسو نه پرخي قاليا لكم د وجه دین چې تاسو سره دشمنی کوم دشمنی نشته وي خو سکه نو د الله فیصله دي چې کوم دې تراوړې موتی چې تفریق خودلی ګوري ولكن ما يقضى لكن هغه شی الذي يقضى چې داغي الله فیصله کړي فیصله شوی دا فسوف يكون خامخاب کیږي موږ بچوکو هغه دار چې زما یو ځکه مطلب بل ځکه فما راقني من لاقني بعد بعده ویلم دې کنم دې ولا شاقني من ساقني لوصاله مقامات کې راځي کنه ولا لا حمد ند لفضله څنګه دې ولا ذو خلال هذا مثل خلاله کله چې وران مې ویلي اخبار حل برازي درلا کوم ځای ته ورسېدنو مقصود زمنګ دلته ولكن ما يقضى ولكن داخل شوی په مای موصوله باندې او سله راغلی څوک د فعل يقضى او بهم خبر کې راغلی فسوف